یونس خان انډیا سره تعلق ټینګولو دپاره پرایم منسټر ته یو میسج ورکړی دی. مخکې په پاست کې هم یو پرایم منسټر د انډیا سره تعلقات ښه کولو دپاره څه سټیپ ایستلی و. یونس خان یو غټ مثال ورکړی دی. چیمپئن ټرافۍ حوالې سره هم یونس خان خبرې کړي دي چې پاکستان ته د ویرات کوھلی او روهت شرما راشي. پاکستان کې یو ډېر غټ فین فالوورز لري. د هغوی دپاره هم یونس خان خبرې کړي دي. مکمل تفصیل در سره د یونس خان د انټرویو حوالې سره شریکوم. یونس خان پرون یو انټرویو ته اخیستلی شوی ده، یو پریس کانفرنس شوی دی، یو صحافیانو ته تپوسونه کړي دي د انډیا حوالې سره، د چیمپئن ټرافۍ حوالې سره. ټول نه پهله خو دا خبره کوو چې یونس خان پرایم منسټر له څه پیغام ورکړی. یونس خان ویلي چې د پاکستان پرایم منسټر ته پکار دي چې لاړ شي انډیا پرایم منسټر سره لاس میلاو کړي. یو خو دې کې ګوره د سپورټس فایده ده، یو چې د دوه ګاونډي ملکونو خپلو کې نالګي وي که نه، نو هغه دواړه ګاونډي ملکونه چې کوم دي هغه یې ترقي نشي کولی. او بیا پاکستان که تاسو وګورئ نو دی سره د ګاونډي ملک انډیا هغوی څومره مخ په ترقۍ روان دي، په هر فیلډ کې، په ټیکنالوژي کې هغوی مخکې، په کرکټ کې هغوی مخکې، په هر څه کې، په ایجوکیشن کې هغوی مخکې، په انجینیرنګ کې هغوی مخکې، په میډیکل کې هغوی مخکې، په آی ټي کې هغوی مخکې. زمونږ ګاونډي ملک زمونږ نه یو ورځ پس هزار شوی جي، او پاکستان د هغه مقابله نشي کولی. د هغوی معیشت تاسو ګورئ، د هغوی اکانمي تاسو ګورئ، حیران بشئ جي. نو یونس خان دې ځای کې دا خبره د ما خیال ټیک کړې ده چې پاکستان پرایم منسټر له پکار دی چې د انډیا پرایم منسټر سره لاس میلاو کړي. د دواړو ملکونو ترمنځ د کرکټ خو پرېږده چې بزنس روان شي، نو هم د دواړو ملکونو پکې غټه فایده ده. یونس خان دا هم ویلي چې پرویز مشرف مخکې UN کې، یونایټډ نیشن کې انډیا پرایم منسټر سره میلاو شو، او هغې نه پس بیا د پاکستان او انډیا کرکټ هم شروع شو، تعلقات هم ټیک شو. لکه مطلب کرکټ هم شروع شو، تعلقات هم د انډیا او د پاکستان ټیک شو کله چې پرویز مشرف په یونایټډ نیشن کې د انډیا پرایم منسټر سره میلاو شو. یونس خان ویلي چې زما غټ خواهش دی چې ویرات کوھلی او روهت شرما پاکستان ته راشي. پاکستان کې هغه یو ډېر غټ فین فالوورز لري، او د هغه فین فالوورز مخامخ روهت شرما او ویرات کوھلی خپل پرفارم وکړي، راشي پاکستان ته وزټ وکړي، پاکستان کې کرکټ وکړي. موږ به مخکې هم انډیا راتلو. یونس خان ویلي چې موږ هم انډیا راتلو، په انډیا کې موږ سیریز کړي دي. د هغه فینس به موږ له ډېره زیاته مینه راکوله، د هغه فینس به موږ له ډېر زیات خوشحالېدل. زموږ د دواړو ملکونو کرکټرز چې کومو ډېر عمده تعلقات، ډېر خوشګوار تعلقات، سچن ټنډولکر، راهول ډریوډ شو، او دې نه علاوه سهواګ شو. په فیلډ باندې به یو بل سره جګړې کولې، خو فیلډ چې کومو بیک اینډ باندې، بیک سټیج باندې به یو ښه تعلقات، یو بل له به روټیانې کولې. پاکستان د انډیا ټیم به چې پاکستان ته راغو نو شهید افریدي به له کور کې روټۍ کوله، شهید افریدي کره بدلل، نور انضمام الحق ولا روټۍ کړې وه. ما له اوس هم هغه ویډیو که چېرې تاسو وګورئ په یوټیوب باندې به اوس هم پرتې وي. دغه رنګ چې کله د پاکستان ټیم انډیا له تلو نو دغه ځای کرکټرانو به له روټۍ کوله. مطلب یو زبردست ماحول جوړو. نو دې ځای کې اوس یونس خان هم دا یو پازیټیو پیغام ورکړی دی. دا هم یونس خان ویلي چې کرکټ کھلاډیانو له ځان نیوټرل ساتل پکار دي. کرکټ کھلاډیانو له پکار چې سیاست کې انټرپشن نه کوي، ای سیاست کې مداخلت نه کوي، ځان د سیاست نه لرې وساتي او خپل کرکټ سره کالو لري، او کرکټ کې ځان نیوټرل وساتي. دا یونس خان د پاکستان او د انډیا کھلاډیانو ته هم دا یو اهم پیغام ورکړی دی. نو دې حوالې سره تاسو څه رایه لرئ؟ آیا د یونس خان خبرې ټیک دي که نه؟ کمنټ کې ضرور خپله رایه شریکه کړئ. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.